نن درس کې رد دی په شیگانو باندې، قادیانانو باندې، میرزایان، غیر مقلدین، وهابیان، سلفیان اور څومره کوتاو بوتاو دي چې کوم درو طلاق ته یو طلاق وایي. صحیح ده کنه؟ زمونږ اهل سنت والجماعت علماء دیوبند، علماء حق اور سره د څلورو مسلکو د اهل سنت والجماعت کې راځي. زمونږ مسلک دغه دی چې په یو مجلس کې کدرې طلاق واچي اور بل کلمې سره واچي، نه دا به درې شمرل کېږي او دا ښځه په خاوند باندې حرامه ده او بغیر د حلالې شرعیه اول خاوند دپاره دا نه حلالیږي. هدایه جلد دوم صفحه 355، فتاوی علمگیری جلد 1 صفحه 349 باندې دا ذکر کړی شوی دی. غیر مقلدین وهابیانو څه مسلک دی؟ دا ذاکر نایک هم دوسره دی، ها د هغې ډلې کې دی. دی وایي چې په یو مجلس کې چې درې طلاق واچئ اور یا یو کلمه سره درې طلاق واچئ، نه دا به یو شمرلی کېږي. د غیر مقلدینو عالم دی نواب صدیق حسن خان، یو کتاب لیکلی الروضه جلد 2 صفحه 50 کې لیکلی دی الرابع انه یقع واحده رجعیه من غیر فرق بین المدخول بها وغیرها وهذا اصح الاقوال. څلورم قول دا دی چې درې طلاق ورکولو سره یو طلاق رجعي وکړه کېږي. برابره خبره ده چې ښځه مدخول بها وي اور که نه وي، یعنې ښځې سره صحبت کړی وي او که نه وي کړی، اور دا صحیح قول دی. اور فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ 215 باندې غیر مقلد عالم دی ابو الوفا ثناءاللہ امرتسری، هغه دا لیکلی ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق ایک رجی کا حکم رکھتی ہے. دی سره سره شیگانو مسلک څه دی؟ شیگان دوی شیگانو مشهور یو عالم دی ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی، هغه یو کتاب لیکلی المبسوط فی الفقه الامامیہ جلد 5 صفحه 4 باندې چې وطلاق الثلاث بلفظ واحد او فی طهر واحد متفرقا لا یقع عندنا الا واحدة، چې درې طلاق په لفظ یو ټکی سره یا په یو طهر کې بل ورکړی شي، دا مونږ په نسبت باندې یو طلاق دی. همدغه رنګ یو بل شیعه دی ابن ابي جمهور، هغه یو کتاب لیکلی عوالی اللآلی جلد 3 صفحه 378 باندې چې جمیل بن دراج خپل کتاب کې صحیح کې امام باقر یا امام صادق نه دا نقل کړي چې یو سړي تپوس وکړو چې خپلې ښځې ته په حالت طهر کې یو مجلس کې درې طلاق واچوي، نه دي څومره طلاقه شو؟ هغه ورته جواب کړي چې دا یو طلاق دی. دا د شیګانو مسلک دی. اور د میرزایانو یعنی قادیانانو هغوی یو کتاب لیکلی فقه احمدیه، نه کسانو یو کمیټي جوړه کړې وه، هغې په دفعه 35 کې لیکلی دي لہذا فقه احمدیہ کے نزدیک اگر 3 طلاقیں ایک دفعہ ہی دی جائیں تو ایک رجعی طلاق متصور ہوگی. فقه احمدیہ صفحه 80 باندې لیکلی. بیا میرزایانو یو گروپ ته غته لاهور گروپ یې لیکي، د دوی مشر دی محمد علی غ خپل یو تفسیر لیکله بیان القرآن، هغې کې لیکلی طلاق ایک ہی ہے، خواہ 100 دفعہ کہی یا 3 دفعہ، اور خواہ اسے ہر روز کہتا جائے ہر ماہ میں 1 دفعہ کہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیان القرآن از محمد علی جلد 1 صفحه 136. دا مختلف مسالک درته ما ذکر کو. ذاکر نایک لیکونه تاسو اورې غانده وایي چې درې یو دي. صحیح؟ نو دې کې ضروري دا ده چې مونږ دلایل څه دي اهل سنت والجماعت. نو زه کوشش دا کوم چې ټوس دلایل درته ووایم اور تاسو ډېر آسان انداز کې پوهېږم. ولې چې تاسو کله دوی سره بحث ته کېږئ که نه، دوی درته بیا وایي نه تاسو غریبانو خو مطالعه مونږ شته نه دی، بس مونږ خو سره بس مولا ته تیار پرته یو، بس تیاره نوړی راکړي خوله کې راته واچي، خپله نه مطالعه شته، نه تحقیق شته، نه واورو، نه بیان ته کینو، خو چې کم از کم تاسو ته د خپل دلایلو پته وي. دلیل نمبر 1 سوره بقره آیت نمبر 229 الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. امام بخاری سے خپل صحیح بخاری جلد 2 صفحه 791 باندې یو باب تړلی دی، باب من اجاز طلاق الثلاث. نو د دې بې مخکې ذکر کړي لقول الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، باب یې تړلی دی چې چا په نسبت باندې درې طلاقه جایز، یعنی چې درې طلاقه واچي درې به درې وي. اور امام ابوبکر الرازی الجساس پل احکام القرآن کے جلد 1 صفحه 527 باندې لیکلی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. دا قرآن آیات شو مخکې لیکلی یدل علی وقوع ثلاث معا مع کونی منهیا عنها. اگر چې درې طلاق ورچول نه شریعت موږ منی کړي یو، خو که چا درې طلاق واچولو نو درې طلاق درې دي، دې ته د یو ویل دا غلط دي. همدغه رنګې علامه قرطبي صاحب خپل الجامع لاحکام القرآن جلد 1 صفحه 492 باندې لیکلی قال علماؤنا زمونږ علما وایي واتفق
ائمه الفتوا اندغه رنګ د کم فتاوی ائمه کرام دی غو په دې باندې اتفاق کړی دی علی لزوم ایقاع طلاق الثلاث فی کلمه واحده په یو کلمې سره چې چا درې طلاق واچول مثال زید فاطمی ته وی چې ته په درو طلاق سره طلاق دې سره درې وړه طلاقونه شوي دي دا وهابیان اوس دی آیات باندې اعتراض کوي هغه چې دې کې رغلی الطلاق مرتان طلاق دو ځل دی یعنی دو ورکول پکار دي دریم ځکه ما ورکو کې دي چې بیا ته په خپل خبره باندې خیمانه شنه یو کرتوس خو د سرشتا کنه خزه ته بیا رجوع کول شي دی وی چې مرتان دته ویل کیږي چې مرتن بعد مرتين یو طلاق پسې بل طلاق واچي لکه یو طلاق دی جمعات کې واچول مسجد کې بل طلاق بار کوسه کې واچول مجلس هم بدل حالات هم بدل کلمې بدل دا طلاق کیږي او چې دوا پټکی باندې یو ځکه واچي نه کیږي د مرتان دای معنا کړي مورتوی چې خاک مرتان دا معنا شو چې یو کاری یو ځای کړي دی بل کاری بل ځای کړي دی نلته حدیث کې رغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې رغلی دی ان نبی صلی الله علیه وسلم توضا مرتين وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر اندام دو ځلې هم وینځلې دي نبی به دا مطلب چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو اندام کور کې یو ځل وینځلې بیا مسجد ته رغلی وینځلې دي نه دا مطلب دی چې امت ته تعلیم ورکړي دي چې دو ځلې اندام وینځل هم په داسې کې جایز دي خو درې ځل وینځل سنت دي اندا غرانګ یو ځکه بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو اندام هر اندام یو ځل وینځلې دي غنه جواز باندې دلیل پیش کړي چې تا ایمرجنسي وي ټیم در سره کم وینه که هر اندام یو ځل وینځي او دسته کیږي خو درې ځل وینځل سنت دي اور اندا غرانګ علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلی دي وهذا يدل على ان معنى مرتان اثنتان چې مرتان معنا دو ځلې دي یعنی یو کار دو ځلې کول دا نه چې یو کار یو ځای کې بل کار بل ځای کې د اعتبار سره بیا د عربي باندې معلومیږي چې په عربي هم نه پوهیږي چې تشکو تکي دویم دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 230 کې الله پاک فرمای فإن طلقها کچره تاسو خزیتا طلاق ورکو الطلاق مرتان کې دو طلاق او شو د دریم طلاق دی فإن طلقها کچره تاسو خزیتا دریم طلاق واچول فلا تحل له هغه خزه تاسو ته حلال نه ده حتی تنکح زوجا غیره تر دې پرې چې بل سړي سره نکاح وکي ماغه عدت پتیر کې بل ځکه باندې نکاح وکي غبر سره صحبت وکي غبر ته طلاق وچی بیا بدري مشتي دیر کی بیا بوس اول خوان ترزي نه حلالات د آیات نه هم ثابت سورہ بقرہ د دې تفسیر کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ لیکلی دي السنن الکبرى للبهقي جلد 7 صفحه 376 به نقل کړي ان طلقها ثلاثا کچری یو سړي خسته درې طلاق واچولو فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره د خزه دې پر هغه وخت پر حلال نه ده چې بل ځکه نکاح نه وی کړي اندا غرنګ کتاب الام کې امام شافعي رحمت الله علیه هم د لیکلی دي دی باندې اوس وهابیان به اعتراض کوي غي وی چې د شریعت کې درې طلاق په ځای باندې ورکول دا ناجایز دي نه چې کله درې طلاق ورکول ناجایز شو نه لہذا کچا درې طلاق واچول نو طلاق نه کیږي نو موږ ورته جواب کې دا وایو چې ګوره یو کار دی جایز او ناجایز اور یو دی چې هغه اثر شته کنه نفاذ کیږي نه کیږي درې طلاق په ځای باندې پټه باندې اچول خو ناجایز دي خو نفاذ کیږي نافذ کیږي هغه باندې عمل مرتب کیږي لکه مثال په تور باندې قران کې الله پاک د قتل نه منع کړی و کنه چې قتل به تاسو نه کوي او چاته مچاره اوسه بچا باندې ډز یو کې مړیږي کنه بمړیږي نه الله پاک قتل حرام کړی دی خو کډز دو کو سړی مړیږي دی مطلب دا نه دی چې الله پاک د قتل حرام کړی ته بچا باندې ډز کې هغه بمړیږي نه شریعت دا ویلي دي چې درې طلاق ما چا ودانه جایز دي خو کچا د کرتوس وړ زولو نو کار شوی دی طلاق ور سره کیږي نه لہذا یو د جواز د عدم جواز خبره ده مونږ وایو چې ټیک دی چې په کار نه ده نه جایز کار دی خو نفاذ کیږي ک درې طلاق واچولو نه درې طلاق وو وکي کیږي بل مثال باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هیڅ کې طلاق ما چوي منه دی کنه ناجایز دی خو کچا هیڅ کې طلاق خزي ته واچولو مې کې طلاق کیږي کار ناجایز دی خو اثر رښتا دی اثر کوي اندا غرانګي حاملې خزي ته کچا طلاق واچولو کیږي او پاکستانی ډرامو ولا وی چې نه کیږي صحیح ده کنه نه حامل خزیتان طلاق چې واچي طلاق کیږي لہذا دې سره به اثر خامخا نتیجه روزي نه طلاق منافذ کیږي دریم دلیل سورۃ الطلاق آیت نمبر 1 پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی پاک فرمای یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم الى اخره آیات دی په دینه موږ استدلال په دې تور باندې کو سنن ابي داود کې یو روایت دی امام مجاهد رحمت الله علیه نقل کړی دی ویزه ابن عباس رضی الله عنه ما سره ناسو ٹھیک ته کې صحابي دی کنه وې دي کې یو سړی راغلو اور هغه ویلو چې ما خپل خزې ته درې طلاق ورکړي دي حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه غلې پاتې شو او موږ دا ګومانو کو چې کېدی شي د خزې دې ته واپس کې د درو طلاق باوجود
اور هغه د بعدی خبرې شروع کی چې تاسو کې چې کله یو سړی د حماقت ارتکاب وکي بیا هغه بعد ما تراشي چغي وي یا ابن عباس دا مسله راته حل کا. اور قران کې الله پاک دا فرمایلی و من یتق الله یجعل له مخرجا کم سړی د الله نه یریږي هغه ته الله پاک بند دروازې کولی دی آیات نه استدلال کی. و انک لم تتق الله تاسو الله نه یریږي اجد لك مخرجا کني ما بتاسو ته فلم اجد لك مخرجا تاسو پر زده خلاصي لار نه موم یعنی درې طلاق شوی دي عصیت ربک تا د خپل رب نه فرمانی کړي وبانت منك امراتك اور خزتانه جدا شوا. وان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن دا آیات به ذکر کو. ګور ابن عباس رضی الله عنه ورته ویلو چې کله د درې طلاق وشول اوس ما تراله چې وی چې ما خلاص کا دی وخت ته ګناګار د رب نه فرمانی د کړي او درې طلاق د شوی خزه درنه جدا شوا. امام نووي صاحب رحمت الله علیه هم په شرح نبی کې دا خبره ذکر کړی ده. دا درې آیتونه شو. اوس حدیث مرفوعه دي ته وی چې صحابي روایت نقل کړي وي. ٹھیک دی کنه. یو حدیث مرفوعه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے نقل کړي. حدیث مرفوعه موقوفه چې کوم ځکه صحابي پورې نقل کړي شي صحابي نقل کړي. نو د حدیث مرفوعه کې پہلا نمبر حدیث دا بخاری شریف هم نقل کړی دی حدیث نمبر 5261 مسلم هم نقل کړی دی اور سنن الکبرى للبهقي هم نقل کړی دی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی روایت ان رجلا طلق امراته ثلاثا و یو سړي خپل ښځه ته درې طلاق ورکو. ثلاثا خو پیژنې کندرو ته وی واحد اثنين ثلاثه درې طلاق واچولو. فتزوجت غبل ځکه نکاح وکړه خزه فطلق بهغه خوند ورته طلاق واچولو یعنی کورواله ور سره ونه کو صحبت نه وکړي غنه مخکې ورته طلاق واچولو. فسئل النبي صلی الله علیه وسلم اتحل للاول آیا چې صرف تش نکاح وتړي هغه خوند ور سره صحبت ونه کی نه د صرف نکاح تړلو سره د خزه اول خوند پر حلال شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایلو لا نا حتا یذوق عسیلتها کما ذاق الاول چې څومره پرې د خوند خزه شات نوي سخري لکه څنګه خوند دینه سخلیو هغه وخت پرې د پهله خوند پر حلال نه ده. یعنی مطلب دا چې خامخا به صحبت کوي دخول به خامخا کوي صرف تش نکاح سره اول خوند پر نه حلاليږي. په دې خبره باندې تاسو پوه شئ. د بخاری شریف روایت دی اور امام بخاری سے باب قائم کړی دی باب من اجاز طلاق الثلاث درې طلاق شته دي. اور صحیح مسلم کم باب قائم کړي باب لا تحل المطلقه ثلاثا لمطلقها چې کم سړي خځه درې طلاق وچو غد پر دا حلال نه ده چې دې پروسس نه تیر نه وي. اور السنن الكبرى للبيقي باب ترلې دی باب ما جاء في امضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات کچري سړي درې طلاق وچو نو درې طلاق نافذ کیږي باب نومي دا ترلې دی. امام بخاری سے رحمت الله علیه دغه حدیث نقل کړی دی. اور اندغه رنګ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علامه بدر الدین عینی رحمت الله علیه لیکلی دي چې دینه معلومه دا شو چې درې طلاق چې واجی نه د درې وړه په ځای ولې نه وي دا درې وړه نافذ کیږي. امام بخاری صاحب د دینه درو طلاق استدلال کړی دی. اور بل دا چې طلقها ثلاثا رغله دي ثالثه نه دی رغله درې طلاق واچول دي نه دی ویل چې دریم طلاق واچولو. دویم دلیل په دې باندې حدیث مرفوعه د سنن د صحیح بخاری روایت ته حدیث نمبر 5259 اور سنن ابو داود نقل کړي 2250 باندې. دا یو تفصیلی واقعه ده درته بیانوم پښتو کې عربي برزه کنه چې بیا ټیم ډیر لګي. عویمر اجلانی رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی. عویمر اجلانی رضی الله تعالی دا چې کله کور ترالو نو وی کتلو چې خزي سره پردې سړی دی وی کتلو په خپل سترګو باندې نو ډېر زیات پریشان شو چې دا څه صورتحال دی. بار راغلو نو یو صحابي دی عاصم بن عدی رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی چې عاصم یو خبره تاسو نه کوم چې سړی کور ته راشي خپل کور ولا یو سړی بسترې کې وګوري اوس کچری دا سړی لګی شي دا سړی قتل کینه تاسو نه قصاص په اخلي کنه اخلي کسب کوي. عاصم بن عدی رضی الله تعالی عنہ تو فرمایي چې د مسلې خو ماته پته نشته ده خو کته ته پته نه لاړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کا. عاصم بن عدی رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی ته لاړو اور الله کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کو چې یا رسول الله کې سړی کور تراشي خپل خځه سره پردې سړی بسترې کې وګوري نه کچری دا سړی قتل کې غینه به قصاص خستل کی کنه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طبيعت ډیر زیات خراب شو. د سې ته پوښتنه ما کو چرته د سې تاسو کا چې انسانیت یعنی خطا پوښوي. انا عاصم بن عدی رضی الله تعالی عنہ زیات خفه شو چې کور ته واپس رالو نه حضرت عویمر اجلانی رضی الله تعالی عنہ ورپسې ورالو وي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سو ویلو وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا وجنه ماته ډیر نه غوري اظهار وکړو ماته پکار دي چې ماته تاسو نه وکړي. نو عویمر اجلانی رضی الله تعالی عنہ جذبه کې شو پاسې د لوی زه خو تاسو کوم دي کې د خفغان څخه خبره ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چې مسجد نبوی ترالو نه د مسجد نبوی د صحابه کرامو نه ډکو ولی 24 غنټې په مجلس کې صحابه کرام پیغمبر علیه السلام سره ناسو ورته یا رسول الله کې سړی کور تراشي
اورغه خپل خزي سره پردې سړی وګوري او دا سړی لګي چې سړی قتل کینه قصاص شته کنيشته. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایلو چې ستا په باره کې وحی راغلی ده. اوس ورته پیغمبر علیه الصلاۃ او دې ورته فرمایلو چې تاسو منځ کې بلعان کیږي، لعان درته څه بیا وایم ټیک شو کنه. خزي باندې الزام ولګي چې تا دا کار کړی دی، بیا به خزه 15 قسمونه اوچتي، سلور قسمونه، سلورم ځل به لعنت انده سه به خوان سلور قسمونه اوچت کی، سلورم ځل به غضب ذکر کی ټیک شو کنه. او غیمن غنه پسو بیا د قاضي د دوړو منځ کې جدای راولي. نو حضرت اویمر اجلانی رضی الله تعالی ورته فرمایلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایلو چې ستا خو خدا چې دا ځان سره ساتي او کنه او کتا سومس کې لعانو کو سلور قسمونه اغه لعنتو کو او تا سلور قسمونه غضب دو کو تاسو مس کې وجودي رشي. حضرت اویمر رضی الله تعالی ته جواب کې فرمایلو کذبت علیها یا رسول الله، یا رسول الله کدا خزه ما سره اوس پاتې شو که زه دروجن جوړیږم ان امسکتها کچره د خزه ما ځان سره ایثار کا ولی چې ما خدا ویلو چې ما سره سړی قتل دي اوس غو وجود کدا خزه ما نه کا کې بدی کېږي دی مطلب خدا شو چې زه دروغ وایم. فطلقها ثلاثا او نه لګیا شو خپل خزې ته 3 طلاق واچولو قبل ان یامره رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فیصله نه مخکې لګیا شو 3 وړه طلاق واچولو. نبودو شریف روایت کې راغلی فطلقها 3 تطلیقات عند رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا صحابي لګیا شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په موجودګي کې خپل خزې ته 3 طلاق واچولو. فانفذه رسول الله صلی الله علیه وسلم اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 3 وړه طلاق نافذ کو. ندی وهابیانو ته موږ دا وی چې 3 طلاق یو وینو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدل ورته ویلو کنه چې تا 3 واچولو خو خزه د بیان خزه ده یو طلاق شوی دی 3 نه دي شوی 3 طلاق واچولو خزه 3 طلاق سره ځان جدا کړه. اور یو غیر مقلد عالم دی ناصر الدین البانی غند لیکلی چې دا روایت صحیح دی اور ابو داود شریف ذکر کړی دی حدیث نمبر 2250 کې. دریم نمبر حدیث سنن نسائی ذکر کړی دی جلد 2 صفحه 99 باندې باب الصلاه باب الثلاث المجموعه وما فيه من التغلیظ، یعنی چې کوم سره 3 طلاق واچي د غیبه کم وعید راغلی. حدیث نمبر 3401 محمود بن لبید نقل کړي چې اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چا خبرو کو عن رجل طلق امراته 3 تطلیقات چې سړی په خځه ته په ټیم باندې 3 طلاق واچولو جميعا په یو وخت باندې. فقام غضبانا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غصې نه ودرېدو چې ورته چې رسول الله سړی د خځه 3 طلاق چولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غصې وجنه ودرېدو. ثم قال بي ویلو ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم، ز تاسو منځ کې موجود یو تاسو قران سره لوبي کوي. ګوره دومره سخت غصې اظهار وکړو، یعنی 3 طلاق واچولو څه ضرورت چې کله یو طلاق سره مسله حل کیږي نه 3 طلاق ولې واچولو. حتی قام رجل تر دې پورې چې سړی مجلس کې راپاسې دل وې ودرېدو وقال یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایلو الا اقتله، اي رسول الله ماته اجازه نه راکړي چې دا سړی ز قتل کوم د چا 3 طلاق چولې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره غوسه شو په دې 3 طلاق اچولو باندې. او دا چې کوم روایت ته قال ابن کثیر اسناده جيد د دې سند ټیک ته اور ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه کلی رواته موثقون او چې کوم د دې راویان دي غاسقه دي. اوس دین استدلال څنګه کیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په 3 طلاق اچولو باندې دومره د سخت غوسه اظهار کول دا د دې خبرې دلیل چې 3 دي. کچری 3 یو نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې ټینشن ما کو خیر دی کینا 3 د چولی 3 نه کیږي دا یو دی بس مازه کا وګرځ سپین باز ګرځه نه فیصله نه فسکه چې 3 د چولی 3 طلاق شوی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غصه اظهار وکړو. او دویم دا چې کچری 3 طلاق نه وي شوی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ضرور دی روایت کې دا ذکر کړو چې نه تا کم 3 طلاق شوی چولی د یو طلاق ته لحاظ خپل خځه سره تعلق ساتل شي. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دسی ونه کړو. اور بلدا چې دی کې وعید هم دی په 3 طلاق په ځای باندې چولونه ځان هتل وسه ستل پکار دی او کچا واچولونه بیا کارتوس ته رسیدلې دی. بل یو روایت سنن دارقطنی نقل کړي حدیث نمبر 3908 باندې دا یو وګد روایت دی. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی په باره کې راغلی چې خپل خزې ته طلاق واچولو په دې حالت کې چې غا حیز کې وا او به اراده وکړه چې د نور 2 طلاق کم پاتې دي دا چې بیا ورته 2 حیزونه راشي هغه کې ورته واچو. دا خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورسیده. نو حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روح ته وی راشه یا ابن عمر ما هكذا امر الله الله رب عزت خدای حکم نه دی کړی لکه څنګه تا کړی دي تا خو دې کې غلطي کړی او سنت طریقه دا وا چې تا په تور حالت کې یو طلاق اچولې وي بیا د بل تور کې بیا بل تور کې 10 طلاق ته اچولې نه دی وی چې فامرني رسول الله صلی الله علیه وسلم فراجعتها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماته وی چې د خزې ته رجوع کا ما خزې ته بیا رجوع وکړه. بیا غینه پس اذا هي طهرت چې کله غي باندې پاکواله راغلو هیڅ نه پاک شو
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو فطلق عند ذلك او امسك چې کله دا پاک شي کور ولده هغه د بعد ورته یا بیا طلاق واچو یا ځان سره ایثار کا. نفقلت یا رسول الله، ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایلو رأيت لو اني طلقتها ثلاثا، یا رسول الله کچری ز خزی ته 3 طلاق واچوم کان یحل لي ان اراجعها، بیا ما د پردا حلاله چې ز دې ته رجوع کوم. قال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو لا نا كانت تبين منك، د خزتانه جدا شو وتكون معصيه، اور دې باندې ته ګناګار شي. ګور دلته تاسو کو چې زه 3 طلاق واچوم بیا زه خزه ته رجوع کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل چې 3 طلاق واچولو ګناګار هو شي اور خزه دستانه کانه اوتله. امام ذهبی رحمت الله علیه لیکلی وهذا اسناد قوی، دې حدیث له چکم سند دا قوی دی مضبوطی، یعنی دینه استدلال کول دا ټیک دی. 5 نمبر دلیل ایوا صحابیه دا عائشه الخصعمیه رضی الله تعالی عنها، صحیح ده کنه؟ یو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده، نه ده بل ده عائشه الخصعمیه رضی الله تعالی عنها. دا حسن بن علی رضی الله تعالی عنہ سره نکاح کیوا. حضرت حسن رضی الله عنه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زوی، چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید کړل شو اور خلکو د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیعت کو خلیفہ جوړ شو. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ شپږ میاشتې امیر المؤمنین پاتې شوی دی، به خپل خلافت حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته حواله کړی. تاسو ته پته ده ندی خزی ورته ویلو چې مبارک شتا ته خلافت میلاو شو ای امیر المؤمنین. نه چې کله حضرت حسن رضی الله عنه دا خبر اوریدله ډېر سخت غصه شو، ورته یقتل علی، حضرت علی رضی الله عنه قتل کړی شو، شهید کړل شو. وتظهرین شماتته، او ته ماته مبارکباد رکې مبارکي رکې. نو ورته فرمایلو اذهبی فانت طالق ثلاثا، ذا تخته 3 طلاق دي تا ته پټکی ټاک باندې ورته 3 طلاق واچولو. نه د خزی دا کار وکړو. حضرت عائشه خصامیه رضی الله تعالی عنها چې کم کور کې سامان وکړ خپل صدر بسترې اغه واخستلې اور لاړه پلار کوړه الته عیدت تیر کو. نه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ورپسې 10,000 درهم یا دینار ولېګلو او چې کم مہر پاتې او غیر ورپسې ولېګلو. نه چې کله هغه ته مہر میلاو شو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته نغیل ته کی و جمله ویله متاع قلیل من حبیب مفارق، دا چې کم مال ماته میلاو شو دا ډیر کم دی دا هغه حبیب په بدل کې چې چانه زه جدا کړی شوم. یعنی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ په خفا و چې ماته 3 طلاق ولې رکړی دي. دا خبر حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ته چې کله ورسیدا باکا وجړیدو وقال اور وی فرمایلو لولا انی سمعت جدی او حدثنی ابي انه سمع جدي يقول، وی کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه مانی ک دا نو اوریدله ايما رجل طلق امراته ثلاثا، چې هر یو سړی خپل خزه ته 3 طلاق واچي مبهمه مبهم او ثلاثا يدري عند الاقرار طهر په حالت کې لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هغه د پر هغه وخت پر حلال نه ده چې بل ځکه نکاحونه کی اورلته صحبتونه کی بیا عدت نه کی بیا را نشي. لا راجعتها، نما بخامه خدي خزه ته بیا رجوع کړی و. عائشه خصامیه رضی الله تعالی عنها نګور دلته ویلی دي کنه 3 طلاق چولیو. وی کما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه زما د نکاح یعنی حضرت علی رضی الله عنه دا نو اوریدلی چې کم سره خیسه 3 طلاق واچي غب حلاله کی ما بدی ته خامخا رجوع کړی و، خو زه دې ته رجوع نشم کوله. سنن دار قطنی اور حدیث نمبر 3906 باندې نقل کړی شوی دی. اوس دی باندې وهابیان را پاسې دلو اعتراض کی چې دی کې محمد بن حمید الرازی دا کمزور ضعیف روی دی. دی باندې موږ 15 اقوال نقل کړی دي چې نه دا صحیح روی دی، دین استدلال کول دین روایت نقل کول ټیک دي. سلمہ بن فضل باندې اعتراض کړی چې دا ضعیف دی. موږ ورته چې یحیی بن معین رحمت الله علیه ویلي چې ثقاتن غثقه دی. اور علام اور اندغه رنګي یو بل روی دی عمر بن ابي قیس باندې اعتراض کړي. موږ ورته چې غا هم ټیک دي. امام ابو داود سے امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجه رحمت الله علیهم دیو دین روایت رخصه نه سړی تکړه سړی د ریاضت دار روایت ټیک دي. اور بل په دې خبره باندې هم ځان پوي کی چې دا روایت کم از کم د حسن درجه کې دی. بل فرض او محال کا دا روایت ضعیف هم شي، جمهور ائمه کرامو د تعامل اور د اجماع وجنه دا حدیث صحیح دی او دین استدلال کول بیا ټیک دی. قاعده او ثابته دغه ده. حدیث موقوفه چې کم د صحابین نقل شوی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نسبت نه کړي. مخکې حدیث مرفوعه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه نقل کړي. اوس حدیث موقوفه چې صحابي نقل کړي، یعنی صحابي پر سند شته بیا صحابي نه مخکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه نقل. خو چې صحابي څه وایي خو پیغمبر نه اوریدلی دي کنه، صحابي خپل طرف نه وایي کنه. نه دی کې پهلا روایت مصنف ابن ابي شيبه حدیث نمبر 18079 هغه انس رضی الله عنه روایت قال كان عمر رضی الله عنه اذا اوتي برجل، وی حضرت عمر رضی الله عنه چې کله یو سړی راوستل شو قد طلق امراته ثلاثا، هغه خپل خزه 3 طلاق ورکړي وي په مجلس په یو مجلس کې او جاءه ضربا، وی دون بي وټه کولو غنا چې د بدن بي ورته
دردونو نه ډک کو داسې به ټکولو ښه حضرت عمر رضی الله عنه خو جلالی سړی وفرق بینهما او دواړو منځ کې به جدایي راوستله دوه کارونه به کول یو بیا سړی ټکولو چې د درې طلاقه د ولې چولی او ښځه به ونه جدا کنه دوه تاوانونه ووال به خوړلو او ښځه به ونه تله دا حضرت عمر رضی الله عنه به دا فیصله کوله او بل روایت سنن الکبرى للبیهقی کې زید بن وهب نقل کوي چې مدینه منوره کې یو سړی هغه به غب شپ ډیر لګولو مذاهب به داسې غب شپ کې وي نو یو ځل لګیا شو خپل خزې ته زر طلاقه واچولو د نر بچیو ښه حضرت عمر رضی الله عنه ته چا خبر وکړه چې دا فلانکی سړی خو خپل خزې ته زر طلاقه چولې دي نو حضرت عمر رضی الله عنه وغوښتل چې دا کار د ولې کړی دی نه غوښتلو چې انما كنت العب امیر وین ما خو غب لګولو ټوکی کولی حضرت عمر رضی الله عنه فعلاه عمر رضی الله عنه بدرته حضرت عمر رضی الله لاس کې بکوړه بسورمنډه کا پدا مونږ پښتو کې په خپور باندې وخاتو نور اولو د سمي وټکولو ورمنډه کا اور لاس کې دوره وغسل د خې علاج وکړو ان کان لا یکفیک ثلاث به ورته چې ظالما درې طلاق کافي او نظر طلاق د ولې چولو نه دا نور د شکم چولی دا ټول لغو شو دا نه کارو خدا خدای طلاق نه غب جوړ کړی چې په درو به مسلال کیږي ته زره اچي نه ځکه دی باندې غد وال ټکول کړي مصنف ابي شيبه بل روایت نه کړ 18104 باندې وی حضرت عثمان رضی الله عنه یو سړی راغلو ورته ویلو انی طلقت امراتی 100 مخز د سل طلاق چولی دا نر بچو نقال حضرت عثمان رضی الله عنه تو فرمایلو ثلاث يحرم نها عليك دي درو طلاقون وجنه د خزه تا باندې حرام شو و97 عدوان اور د بکی چې کم 97 پاتې شو د ظلم کړي دي لکه دا اسه فضول وخت ځای کړي دي ظلم د کړي دي ضرورت نو اندغه رنګ بل روایت مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 11387 کې التهم اند سے درې طلاق ته درې ویلي دي بزو صرف اشاره کوم خا د حدیث بینو به ټیم ډیر لګي اور بل مصنف عبدالرزاق یو روایت نقل کړي 11388 عن سالم عن ابن عمر دا مضبوط سند دی ښا هغه وی چې قال من طلق امراته ثلاثا چې کم سړي خپل خځه ته درې طلاق واچولو طلق دا درې وړه طلاق وشو وعصى ربه او د خپل رب نه فرمانی وکړه دا حدیث ته اور شپږم نمبر دلیل سن سعید بن منصور نقل کړی دی حدیث نمبر 1974 دروته درې ویلی دي بل حدیث مصنف ابن ابي شيبه حدیث نمبر 18087 دروته درې ویلی دي بل دلیل نمبر 8 مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 11118 دروته درې ویلی دي دلیل نمبر 9 حدیث موطا امام مالک موطا امام محمد نے مصنف عبدالرزاق نقل کړی دی 11115 باندې دروته درې ویلی دي بل دلیل نمبر 10 مصنف عبدالرزاق دروته درې ویلی دي حدیث نمبر 11127 دلیل نمبر 11 صرف موقوفه روایتونه درته څنګه مصنف ابي شيبه حدیث نمبر 18159 دروته درې ویلی دي حدیث مقطوعه چې کوم ثابته نه وی رسیدلې سند بلکې ثابته مخ کې ختم شي سعید سنن سعید بن منصور حدیث نمبر 1980 نقل کړی دی چې درې طلاق ته درې ویلي دي مصنف عبدالرزاق 11110 باندې روایت نقل کړی دی سعید ابن مسیب نے نقل کړی دی دروته درې ویلي دي دلیل نمبر 3 مصنف ابن ابي شيبه حدیث نمبر 18092 درته درې ویلي دي دلیل نمبر 4 سعید سنن سعید بن منصور حدیث نمبر 1088 کې نقل کړی درته درې ویلي دي ها صحیح ده صرف اشاره کوم درته دلیل ذکر کوم 11 مدرته مخ کې ذکر کو او 5 دا شو چې 11 اور 5 16 شو حدیث موقوفه هم درته مرفوعه هم درته 15 ذکر کو 21 شو او درې درته قران نه ذکر کو 24 دلیل شوخه او دا 24 ما دلیل دی مصنف عبدالرزاق کې نقل کړی شوی دی دروته درې ویلي دي ها اجماع امت چې کوم باندې علما متفق یو فیصله وکي امام ابو بکر الجساس لیکلی رحمت الله علیه احکام القرآن کې جلد 1 صفحه 527 باندې فل کتاب و سنت و اجماع السلف کتاب یعنی قرآن پاک اور د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث اور د سلف چې کما اجماع د توجب ایقاع ثلاث معا درې طلاق په ځای باندې کیږي اجماع نقل کړي کتاب الاجماع ابن المنذر صفحه 92 باندې نقل کړي دا چې دی باندې اجماع د چې کم سره خسته درې طلاق وا چې غاب درې ویل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روایت د سیدی امام طحاوی رحمت الله علیه په سنن طحاوی کې نقل کړي چې درې طلاق درې دي جلد 2 صفحه 34 باندې چې دی باندې علما اجماع کړي چې درې طلاق بدري او صحابه کرامو په دې باندې حضرت عمر رضی الله عنه دور کې په دې باندې اتفاق کړی دی او چا هم دینه انکار نه دی کړی سلورم نمبر باندې شرع ابن بطال د بخاری شرع ده هغه کې امام ابن بطال رحمت الله علیه نقل کړي چې دې باندې فتوا او ائمه کرامو فتوی اتفاق ته چې درې طلاق په یو ټکی سره وکي کیږي او به دلی کلی والخلاف فی ذلک شذوذ چې کوم سره د دین انکار کوي د سنت والجماعت نه خارج دی اور
کم سړی دا عقیده دا د اهل بدعتو نه دی. ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه لیکلی فتح الباری کې چې 3 طلاق درې دي او دې باندې امت اجماع کړي او چې کم سړی د دې مخالفت کی دا د اجماع غورځول ولا دی او دې اختلاف ته هیڅ اعتبار نشته. قاضی ثنا الله پنی پتی رحمت الله علیه تفسیری مزاری کې جلد 1 صفحه 300 باندې لیکلی دي اجمعوا على انه من قال لامرأة انت طالق ثلاثا يقع ثلاث بالاجماع. دې باندې علما اتفاق کړي چې کم سړی په یو ټکی کې یو کلمې کې خاصه 3 طلاق واچولو 3 به وکړي. اوس دلته کې غیر مقلدین به اعتراض کوي. غیر مقلدینو دا اعتراض کړی دی چې اجماع دې ته ویل کېږي چې ټول علما په یو خبر باندې اتفاق وکړي. خو د 3 طلاق ته 3 ویل دی کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، طاووس، ابن تیمیہ، ابن قیم، داود ظاهری دیو دې کې اختلاف کړی دی. غوي چې 3 یو دی 3 یو 3 نه دي. ټیک شو، اعتراض یې کړی دی. موږ ورته جواب کې دا وایو چې 3 طلاق 3 دي دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې بده باندې صحابه کرامو اجماع کړي او دنیا کې د قران او د حدیث نه پس مضبوطه اجماع هغه د صحابه کرامو دي. لکه څنګه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت باندې صحابه کرامو اجماع کړي. لہذا کم سره چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت نه انکار کوي سنت والجماعت نه خارج دي کنه دي خارج، لکه دا خارج دي د شینو یا وعینها انده غرانګي دا سړی مو بیا په دینه خارج وي. صحابه کرامو اجماع نه چې انکار کوي سنت والجماعت نه بخارجيږي نه دی باندې غو اتفاق کړي. بل دا چې اجماع تعریف دغه دی چې صحابه کرامو نه ونیسه تر 9 صدې پر اهل سنت والجماعت په دې باندې اتفاق وو. 9 صدې نه په 700 سال بعد یو سړی راپاسي اختلاف کوي، هغه اختلاف ته اعتبار نشته. دریم دا چې علامه ابن تیمیه، ابن القیم دا د دیو رائے شاذ ده، د اجماع د پر سرو کوټ نه جوړیږي. بل دا چې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دلیل ته پیش کړی چې هغه د دې خلاف وو، هغه د خپل فتوا د دې خلاف ته هغه اگر چې یو روایت کې دا غلی دروته یو ویل دي خو به فتوا د دې خلاف ور کړی او قاعده او ثابته ده چې کله کم سړی یو خبر وو کې بیا د عمل دغه خلاف کې نه دی مطلب چې د خبره کم کې د منسوخ ده کړي دا خو نور عمل ور باندې نه کوي، نه چې عمل نه کوي هغه خبره بیا منسوخ ده. او پنځم دا چې ابن تیمیه، ابن قیم، داود ظاهری اول خو مجتهدین نه دي، لکه څنګه امام حنیفه صاحب، امام مالک صاحب، امام شافعی صاحب، امام احمد صاحب مجتهدین دي، نه ابن قیم، ابن تیمیه، داود ظاهری دا مجتهدین نه دي. او بلکې دوی کول کړي نه دا تفرد دي او تفرد جنه اجماع باندې اثر نه ورځيږي. اوس فقهای کرامو کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه موت امام محمد کې ونه نقل کړي شوی دي. سنن طحاوی کې چې دغه 3 طلاق ته 3 ویلي دي. اور امام مالک رحمت الله علیه کتاب دی التمهید المدونه الکبرى هغه کې دا نقل شوی چې 3 ته 3 ویلي دي. امام شافعی رحمت الله علیه کتاب دی کتاب الام هغه 3 ته 3 ویلي دي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کتاب دی عمدۃ الاساس حواله سره نقل کړي دي هغه 3 ته 3 ویلي دي. اور مولا علامه بدر الدین عینی رحمت الله علیه عمدۃ القاری کې لیکلي دي چې جمهور علماء کرام د تابعین او غنه پس امام اوزاعی، امام نخعی، امام سوری، امام حنیفه صاحب د غملګری یعنی شاګردان، امام مالک صاحب دغه شاګردان، امام شافعی صاحب دغه شاګردان، امام احمد صاحب دغه شاګردان، امام اسحاق، امام ابو ثور، امام ابو عبید او نو څومره امام کرام دي ټول په دې باندې اتفاق کړی دي من طلق امرته ثلاثا وقعنا چا چې خاصه 3 طلاق وچلو غو بدري وي. دا زموږ دلیل د غزه پوری پوه شور باندې قران نه مدرته پیش کو، احادیث مرفوعه درته پیش کو، احادیث موقوفه درته پیش کو اور احادیث مقطوعه درته پیش کو، اجماع درته نقل کا. اور دې سره سره سعودي علماء په دې باندې یو غټ کانفرنس شوی ا تاریخ معنی هیر د خافتوی سره ګلدسته تفاسیر کې نقل کړي شوی دي. په دې باندې ټول علماء سعودي غکه مصر دا ټول چې کوم مجمع اسلامي دي د کې رجمه شوی رابطه عالم اسلامي ټول علماء دا متفقه فیصله وا چې 3 طلاق 3 دي هغه باندې غو اتفاق کړی دي. بل کچره روایتو کې اختلاف هم رالو چې کومه فیصله خلفای راشدینو کې بزغه حتمی فیصله ده علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لکه څنګه شل رکعاتو تراو کې خلفای راشدین اتفاق ته دغه رنګ په دې طلاق ثلاثه کې چې 3 طلاق 3 دي دغه خلفای راشدین موږ د پر حجت ته بس خبره ختمه ده. روایتو کې کته مخ کې اختلاف ذکر کوي د حضرت عمر رضی الله عنه فیصله سره بسکی هغه موجود هم اوس د وهابیانو ته او د شیګانو ته اور د میرزانو ته موږ چې تاسو وایي چې 3 یو د خودي خو بس دلیل خو وی کنه دلیل ته پوسونه موږ کولی شو کنه نغي دلیل ته ګوره. مسلم شریف روایت نقل کړی دی جلد 1 صفحه 477 حدیث نمبر 3673 حدیث درته ترجمه سره وایم چې تاسو پوه شئ. ابن طاووس نقل کړی د خپل پلار طاووس نه هغه د روایت نقل کړی د ابن عباس رضی الله عنهما نه غوي چې کان طلاق على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابي بکر وسنتين من خلافه عمر طلاق ثلاث واحده. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دور کې د حضرت عمر رضی الله تعالی حضرت ابوبکر دور کې رضی الله عنه اور حضرت عمر رضی الله عنه اول 2 کالو کې طلاق ثلاث واحده 3 طلاق یو. اوس پوه شو په دې خبره باندې دا حدیث پیش کړي او مخکې ور سره وایي فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انات. وې د خلکو
هغه کار کې چې کم کې مهلت ورکړی شوی کې تیزی شروع کا فلو امزیناه علیهم فامزاه علیهم کچری موږ درې نافذ کو نه دا به ښه فیصله وي لازم هغه د باندې حکم وکړو چې دینه پس په درې طلاق درې وي د دې روایت نه کوي دی وی چې ګوره طلاق ثلاث واحده درې طلاق یو اوس حضرت عمر رضی الله عنه فیصله کړی دی چې د حضرت عمر فیصله نه منو د مخ کې منو نه مو ورته چې د مخ کې منی غا خبره ده غلطه ده سو وجوهات وجنه یو جواب ورته دا ورکو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور کې د حضرت ابوبکر صدیق دور کې او د حضرت عمر اول 2 کالو کې به خلکو دا کار کولو چې سړی برا پاسې د فاطمه به زید تداویلو زید به فاطمه تداویلو چې انت طالق انت طالق انت طالق تا طلاق ته تا طلاق ته تا طلاق ته موږ نه تاسو کو شي دا د ولی ویلو نه دی ویلو چې دا یو اول ځل چې ما کوم ویلې د دینه مطلب طلاق او د دویم ځل او دریم ځل ما طلاق مراد نو مده کې تاکید پیدا کولو لکه مثال په تور باندې تاسو ولار دی ورته کینا بیا ورته چې کینا بیا ورته چې کینا هغه اول کې نسو سره ناسه خو بیا ورته توي چې کینا نه تا نه سوک ته پوسو کې چې زوی د ناسه بیا ورته ولي چې کینا کینا دا متاکید د پر ویلي چې بیا پانسی نه خلکو به دا یو طلاق واچولو د دویم ځل او دریم ځل به تاکید د پر ور سره ویلو استیناف نه و نوې کلام بنو خو چې کله زه عمر دینو دورالو خلکو به درې ځل به ویلو خزي ته ویلو چې طلاق تر شاونه د پوسو چل دی نه بس دا یو مطلب دی د نور دوه ما اسی ویلی دي حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې دا تاسو طلاق نه غب جوړ کړی دی نن نه پس چې چا د درې ځله ټکی ویلو دا به درې وي تاکید ختم اوس په دې خبره باندې پوښي لہذا دې حدیث کې دا مطلب دی یو جواب دا دی دویم جواب دا دی چې د دې حدیث کې تاریخ بیان کړی شوی دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور کې د حضرت ابوبکر دور کې او د حضرت عمر رضی الله عنه اول 2 کالو کې خلکو به عادت دا چې په یو طلاق سره به کار چلولو طلاق ثلاث واحده دا مطلب چې درو طلاق په ځای باندې به یو طلاق اچولو خلق سنت ته نږدې وګڼه قرآن او حدیث باندې پویدو الله نه یې را کوله څومره چې د خلک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانې نه لري کېږي دومره ظالم کېږي ګناهګاري نه سیده کنه ده نو مطلب دا چې د هغه دور کې به خلکو درو طلاقو په ځای باندې یو طلاق اچولو طلاق ثلاث واحده دا مطلب دی چې درو طلاقو په ځای به یو طلاق اچولو خو چې کله حضرت عمر رضی الله عنه دا راولو نو خلک جری شو درې طلاق به درې چولو حضرت عمر رضی الله عنه دا فیصله دا وکړه چې دا اوس کم خلک دي دو د هغه خبرو خیال نه ساتي لہذا دو چې درې طلاق اچي اوس نه دا درې دي لہذا هغه دور ختم شو چې خلکو به یو طلاق چولو درو په ځای باندې یو طلاق نه بیکاره خسو اوس خلک درې طلاق اچي نه درې وړه بنافس کیږي ا درو باندې به حکم نتیجه به مرتب کیږي دې کې ډېر تفصیل دی بس ما دا مختصر جواب درکو بل جواب دا دی چې دا حدیث مطلق نه دی دا غیر مدخول بها په باره کې دی دې باندې لږ ځان پوي کې یو خزې نکاح وشو زید فاطمه سره نکاح وشو خو فاطمه رخصتی نه وشوي خپل پلار کور کې وا خوند سره صحبت نه دی کړی نیو سره خلوتي سیاش پاتې را کړی اغه زینا زید لاګیا شو اور دی خزې ته سوال جواب رولي غلو چې ته په ما باندې طلاق یې ته په ما باندې طلاق یې ته په ما باندې طلاق یې رخصتی خینه ده شوی کنه نه چې کمی خزي رخصتی نه شي غیته شریعت په اصطلاح کې ویل کېږي غیر مدخول بها یعنی هغه خزه چې هغه سره خوند صحبت نه دی کړي او چې کله دی ورته ویل چې ته طلاق نه دا پهلا طلاق وشو دې سره د خزه طلاق نه نکاح نه هو ته طلاق بین شو نه دا دویم او دریم دا اصل وشو هیڅ فایده نه کوي ها کچری دسی ورته وی زید فاطمه ته دا وی چې ته په درو طلاق سره طلاق یې اگر چې بیا پلار کور کې ناسه د رخصتی نه د شو بیا درې وړه طلاق شوی دي بغیر د حلالې بیا غته نه حلالېږي نو جمله فرق باندې تاسو پوه شئ نه دلته کې چې دا کم حدیث ذکر کړی شوی دی ابو داود شریف په دې باندې وضاحت کړی دی چې قال ابن عباس بلا كان الرجل اذا طلق امرته ثلاثا قبل ان يدخل بها چې غي سره غیر رخصتی نه وي شوی غي سره شپانوي تیر کړي او درې طلاق ورته واچي جعلوها واحده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من اماره عمر نودي ګور داوي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دور کې هم د ابوبکر دور کې هم او د حضرت عمر رضی الله عنه ابتدایي دور کې غیر مدخول بها خزته چې چا درې طلاق واچول نه اول طلاق سره بغانه کانه وته د نور دوه طلاق بلغو شو دا مطلب دی طلاق ثلاث واحده یعنی غیر مدخول بها ته درې طلاق واچي د اول طلاق کیږي د نور دوه طلاق نه کیږي ولی اول طلاق سره غاده نه کانه وته چې نه کانه وته نه طلاق چاته اچي خدا خبر یاد ساتي چې ورته ویل په درو کانو طلاق یې ورته چې درو طلاق سره طلاق به درې وړه شوې دي به جسونو پر حلال نه وکړي غاده ته پر حلال نه ده په دې خبره باندې پوښي نه دی حدیث دا مطلب دی لہذا دینه استدلال کول بیا هم ټیک نه دي څلورم جواب ورته دا ورکو چې ابن عباس رضی الله عنه غن شاګردان دي یو شاګردي
امام طاووس رحمت الله علیه دی. د امام طاووس رحمت الله علیه نه علاوه دغه څومره شاګردان دي، سعید بن جبیر، امام مجاهد، امام عطا، عمر بن دینار اور اندغه رنګي اکرمه اور مالک بن حارث، محمد بن ایاس بن بوکیر اور معاویه بن ابي عیاش، دا ټولو دا نقل کړي چې ابن عباس رضی الله عنه چاته پوسو کې غو درو طلاق ته درې ویلو. دا یو شاګرد کې را پاسېدل دي دوی چې نه درې یو دي، نه لہذا دا یو شاګرد خبره منل کیږي، د 50 شاګردانو خبره منل کیږي. مونږ به دا و چې د 50 منل کیږي، دا یو چې چا نقل کړي دا غریب یا اوریدل نه دي یا پوه شوی نه دي او یا غلی پته نشته چې هغه کې څه حالات کې ندیو چې امام بخاری سے رحمت الله علیه دا حدیث نه دی نقل کړي. او بل دا پنځم جواب چې امام ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خپل فتوا د خلافه اور قاعده او ضابطه دغه ده چې کله راوی د خپل روایت خلاف عمل وکي، نه دی مطلب دا دی چې هغه نه به عمل ساقط کیږي، هغه باندې عمل کول بیا جایز نه دی. لہذا وهابیانو د یو حدیث در سره وغان لاړو سر اوخړو په دې خبره باندې پوه شوي. اور بل ورته یو جواب ورکو، دا سم مضبوط جواب دی. مونږ ورته دا و چې دی روایت کې طاووس یمانی دی اور دی په باره کې سفیان سوری، امام ابن قتیبه اور امام زابی رحمت الله علیهم لیکلی دي چې دا شیعو نه چې کله شیعه روي راغلو نو خو دال میں کچھ کالا کالا ہے کنه، هغه خپل ځان ته لار جوړي، هغه درو ته یو وی کنه. او دې سره سره ابن جریج په باره کې تذکرۃ الحفاظ اور میزان الاعتدال لیکلی چې دا هم شیعو اور متعباز وو، یعنی متعبی هم کوله د ظالم. نه لہذا چې کله شیعه روي راغلو ابن جریج اور طاووس دا دواړو نه دا روایت نقل شوی دی. اور قاعده او ضابطه دا چې کله بدعتي سړی یو روایت نقل کی اور غسر د خپل بدعت مضبوطی نه هغه کول بیا مردود دی. لہذا دا حدیث ته بالکل سر اوخړو چې تا ته وی چې مسلم کې درغلی ته ورته دا وی چې دی کې دوه راویان دي دوه شیګان دي، خبره ختمه ده. بس اوس پوه شوې بده ټول آسان جواب دی کا نور د تصحیح کني دا چې دا درته چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام درو ته یو ویلې ته ورته چې کې شیګان روان دي، بس خبره ختمه ده. اور وم جواب داده چې تاسو خپل غیر مقلدینو ثناء الله امرتسری د لیکلی دي چې دا کم درې طلاق درې دي، دا قران نه، حدیث نه اور اجماع صحابانه دا معلومیږي. لہذا د نورې کمی خبرې دي دا نه دی منل پکار. نستا کور ولا سړی دا خبره کړي چې درې درې دي، خبره ختمه شو. او بل ور باندې سکو مونږ ورته دا ویو چې انداغه جابر رضی الله تعالی عنہ یو روایت راغلی دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور کې، د حضرت ابوبکر دور کې او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابتدی دور کې متعه جایزه و، بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا منع کړه. بیا د دې څه جواب کوي چې درو طلاق وته یو وای. نه لہذا څنګه دا روایتونه چې د متعه مبارک روایتونه مونږ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور کې دا حرامه کړی شوی ده، اندا غرانګي درې طلاق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې دریو. دې حدیث نه چې ته کم جواب کې غاځه مونږ هم جواب دی. اور بل دا چې دا کم حدیث نه ته ذکر کې چې درې یو مجلس کې درې طلاق واچي دا یو دی، دغه د مجلس سره تذکرہ نشته. لہذا دې حدیث نه استدلال کول ټیک نه دی. بل یو روایت پیش کړي د سنن ابي داود اور دا یو اوږده واقعه ده، مختصری درته وایم. یو سړی دی عبدو یزید نامه وا، هغه خپل خزې ته طلاق واچولو او بل ځای کې نکاح وکړه. نه د دې کور ولا راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو فرمایلو چې دې خاوند نه ماته دومره فایده نشته لکه د ویښته سر او د خپل سر نه یو ویښته د سره بار کو، وای دې خاوند ته ما دومره حاجت نشته دی لکه زما خیال نه ستې. دا مطلب یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دار وختلو بچیر وختلو وای ته دې خزه ولې طلاق اچولې، د کم دویم واده کړي د خزه ته طلاق واچو دا فارغه کا او چې د کم مخ کې خزه دې ته دوباره رجوع کا دا بستا خزوي. ندی صاحب ورته ویلو چې انی طلقتها ثلاثا یا رسول الله، یا رسول الله ما دې خزه درې طلاق اچولې دي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایلو قد علمت راجع، ما ته پته چې ته درې طلاق اچولې خو بیا ورته رجوع وکړه. نه غیر مقلدین وی چې ګوره دلته درې طلاق اچولې بیا رجوع مو ته دینه د استدلال کول ټیک نه دی. ولی دې کې دا بعضو بنی ابي رافع چې کم راغله دا مجهول دی او چې کله مجهول دی روي پته نه لګي، چې روي پته نه لګي حدیث ته ضعیف شو. او بل دا چې دې کې طلاق البته ذکر دی، طلاق البته غي ته ویل کیږي چې غا طلاق بین یو طلاق بین سره خزه د نکاح نه اوتله او چې دوباره ته د خزه نکاح تر وصل غوړي نو دوباره به نکاح تړي نه دی طلاق بین دی خزه ته چولیو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایي چې دوه طلاق تا سره شته دي، خیر دې خزه ته رجوع کوي، یعنی دوباره نکاح ور سره وتړه دوه طلاق در سره شته دي. لہذا دین بیا استدلال کول د ستا ټیک نه دی. یو خدا چې حدیث ته ضعیف دی او دویم دا چې کم ته استدلال کې هغه دین استدلال کیږي نه. او بل یو روایت مسند احمد نه دی، مسند احمد کې ذکر دی، هغه هم تقریبا داسې دی چې سړی خپل خزې ته درې طلاق په ټایم باندې و چې ډېر سخت پریشان او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رالو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایلو چې خیر دې ته رجوع وکړه. موږ ورته چې دې روایت کې محمد بن اسحاق ته دا ضعیف روي دی. او بعضو علماء لیکلي دي، امام زاهبي صاحب، امام ابن حجر اسقلاني چې دا شیعه او شیګانو کتابونو دا لیکلي چې دا شیعه، نه لہذا محمد بن اسحاق کوم روایت دا د لاړو دي سر اوخړو دین استدلال ټیک نه دی. دویم دا چې دی کې داود بن حسین دی،
هغه جن د متکلم فی راوی دی نه دیو جن حدیث ته ضعیف شو دینه استدلال کول ټیک نه دی. اوس غیر مقلدین یو بل روایت ذکر کی بس بیا خبره ختموم. اغاثۃ اللحفان یو کتاب دی هغه کې یو روایت ذکر کړي چې حضرت عمر رضی الله عنه به دا بار بار دا فرمایلو چې ما 3 کارونه دسې کړي دي هغه باندې ما ته ډېر سخت افسوس دی چې دا ما نه کړي. یو کې هغه کې دا دی الله اكون حرمت الطلاق ایو دا دی چې دا طلاق ما حرام کړي نه وي. دینه موږ ورته جواب کو چې دی کې یو روي دی خالد بن یزید بن ابي مالک دا حدیث دا روي ضعیف دی لیس بشیء دی اور بل روي دی یزید بن ابي مالک دی باندې علماء لیکلي چې دا وهمي او مدلس او لہذا دینه استدلال کول ټیک نه دی. دا چې کوم خبره دوکا دین لاړو سر اوخړو دینه استدلال کول ټیک نه دی. بیا اوس غیر مقلدین دا وایي او چې کله یو خیسته 3 طلاق میلاو شو دا به بل خوند تزي اځي کې به نکاح شي غاب ورته طلاق واچي بیا به دي ترزي. نه حدیث کې رغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لعن الله المحلل والمحلل له چې کم سړی حلاله کی په دې باندې نه لعنت وي او چې چا د پر حلاله کی په غي باندې نه لعنت وي. څه مطلب یو سړی خیسته 3 طلاق واچولو دلته کې در سمندو کې یو کیس شوی سړی مولاو خو بس انسان دی نو خدي سره چرته جګړه دی وړه طلاق په ټیم اچولیو بیا ما ته راولو مورته چې یاره دا خو شوي دي کې اوس نه کیږي. خو بهرحال بیا ما ته کیسه کوله مورته څه ده وکړو نه بیره ته کیسه کوله خاندان یې مړ کړی وایي ما کلي کې یو ړوند حافظ دی مزغه سره ما اول ذهن جوړ کړو بار بار په مسجد ته راوختو بیا هم په دې خبرې پوه کړو چې ما ښځې ته 3 طلاق اچولي دي او تا سره به نکاح کېږي خو بیا ورته طلاق وشي تا واده شته نه ځان طلاق یې داسې نه چې بیا نه ایساره کړي وایي بس خواږه ماږه ورسره وکړه بس ځان ته بس مولا ونه پوي بس حلاله ملاله وکړه بیا ورسره عدت د بعد نکاح وتړلو نو مورته د ړوند ولې ورته کتلو وړوند مو دې دپاره کتلو چې د کم از کم کور والا خو ونه ګوري که نه بس ړوند دی هسې. نو اوس کچرې د خاوند د سړي ته دا ووایي چې د ښځه زه نکاح کې در کوم خو ته به ورته طلاق اچوې اسټامپ پیپر ولیکي پیسې ولیکي یا نه دستخط یې واخلي دې باندې الله پاک لعنت کړی دی. لعن الله المحلل والمحلل له. ورکه یو سړی د غیر رضاکارانه طور باندې نور سره دا شرط کې دي نه څه کې دي نکاح وشي بیا ښځه واپس طلاق وچی چې د اول خاوند ته لاړ شي بچي دي یا زندگی جوړه شي. ها اوس که دلته کې لعنت راغلی دی خو هغه باوجود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي که محلل حلال کولو ولا یعنی کچری کا پیسو باندې دا کار وکړو اول خوند پر دا حلالي کی ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته محلل ویلی دي حلالا کرنے والا والمحلل له چې چا د پر خزه حلالي لعنت وی خو کار بیا هم شوی دی. په دې خبره باندې پوښ لکه تاسو یو بل مثال شراب سکل حرام دي کنه خو کچا وسکلو اورغه د بعدی خزه ته طلاق واچول طلاق کی کنه کیږي نه شراب سکل خو حرام دي خو وجود خزه ته طلاق هم کیږي. دا غرانګي کده حلالي په پیسو باندې مشروط وکړه چې خزه ته بخامه طلاق ورکړي نه دا کاری حرام کو خو چې الله کې خوند هغه دویم خوند ور سره خپل شری ضرورت پوره کی بیا طلاق وشي نه اول خوند پر حلالي کی لعنت ځان د پر خبره ده. اوس دې کې بعضي کسانو ذهن کې دا خبره راځي چې خوند 3 طلاق واچولو د خزه ته ولې سزا ملويږي سزا خزه ته ده کنه ده سزا خو خزه ته ده کنه خزه بزی بلځ کې بنکاح کوي غزه کې به صحبت کې بیا ورته طلاق چې بیا به دي خوند ته راځي د سزا خزه ته ولې ملويږي. نو علماء دا لیکلي چې د خزه ته سزا نه ده دا اصل کې د دې مور پلار ته سزا ده چې تا د سه دله بغیر ته سړی ته د خزه لور ولې ورکوله سړی بچی ته به ورکړي و چې سړی بچی دی به 3 طلاق نه چولې دا نه سړی بچی دی ځکه 3 طلاق چولې نو دیو ته یو سخت تنبیه ده چې رشتې ورکول کې به احتیاط کې د سړی ته بنون کې چې پټک سره 3 طلاق چولې دیو جن نشي پډری ایسی اور د چرسان بارګان دوی خپل لونی مور کې ژوندۍ میا بربادوي. په دې خبره باندې پوه شئ خو بهرال کا بیان دی خوان په پیسو باندې شریعت سره که حلال وکړه نه حلال کیږي ټیک ته. دل زما یو ملګری پینډي کې اگر د کیسه کوله چې یو کرنیل وچرته خزه ته طلاق چولې 3 طلاق نبی مسجد مولا ته ورغلو چیرې ته داسې کار وکړه چې دې سره نکاح وکاو بس حلالاو کې بیا ما د پر راوشي و چې کله غي سره نکاح وکړو نه اخذي دی مولا ته ویلو کنه چې میاشتې بزته ته دومره پیسې در کوم خو سوال درته کوم چې طلاق رانه کی وې دا دلغه ټکی کار نه دی وې مولا سره بیا خوشاله و نه کله وی دسي چې خزه کله دویم خوان تلاړ شي مغي سره به پاتې شي سره ول تزینه غوي چې دا اول نه خطر ته خیال مساتې نور ټیک ټاکي صحتمندي او حسن الله پاک درکړي چار سوي نو بازي ټیم کې دسي هم وشي. او بل دا چې کله هم موږ وایو چې خزه ته 3 طلاق ملاو شي نه دا خزه په خوان باندې حرامه ده اور دا وهابیان غیر مقلدین میرزایان شیگان وایي چې نه حلاله ده او قاعده او ضابطه ده چې کله د حلال او د حرام خپل کې اختلاف راشي نه ترجیح حرام وته ولغه کې احتیاط دی اندسې نه کنه ده. نو اوس کا سړی یو خزه ته 3 طلاق واچول غیب وجودي خزه سره تعلق ساتي خپل شریعت او ضرورت نه پوره کیده زنا کې مبتلا ده سخته ګناه ده
او 10 سلیمان لګي دي خلک زنا کې مبتلا کړي دي چې مدرسې ته ورشي چې ماته فتوا پکاره 13 فوټو سټیټ پراته وي ورسره مخ په لګتلی او دا غځي کې یو خلیزه پرې خیال ته بس نو مولي کې چې فلانکی د فلانکی زوی مونږ تر غلو د مسلې ذکر کړي د لہذا درې طلاق یو طلاق دي خزه ورته حلاله ده نه ظالمه په دروغ ورته حلاله کده الله په دربار کې وسکه او هغه چې د خځې خپل ضرورت پوره کی زنا کې مبتلا دي او چې بچی پیدا کې غټول حرامیان دي حرام النسل دي سره وسکه یې ندیو چې نه د ډیره حساسه مسله و ځکه هم دلایل درته ذکر کوم مونږ اهل سنت والجماعت درو ته درې ویو مولانا محمد امین او کاروي رحمت الله ډېر لوی مناظر تیر شوی دی دیو وهابي سره غیر مقلد سره مناظره وا او په دې طلاق ثلاثه باندې و نو سحر 8 بجې نه مناظره شروع شو 12 بجې پورې ندی وهابيانو دا سوچو کو چې دا ډېر تکړه عالم دي نه ځان څنګه خلاص کو نه پولیس ته سوال جواب وګسه طریقې سره چیرې شدل د جګړې خطر ده پولیس ولا چراغلو نو مولانا محمد امین او کډوی صاحب رحمت الله علیه نه تاسو کو چې تاسو مناظره پسه ده اور دوی چې ته اس پی ډي اس پی دنیادار سرمایدار سړی ته په خبرو به نه پويږي خو آسان مثال به درکم وی وای کنه وی زه وایم چې درې دي او دا وی چې درې یو دي وی تاسو په فیصله وکړه چې کوم خبره ټیټه اور دوی چې دا آسان خبره چې درو ته سو کوي دا غلیوانه دي درو ته یو څنګه وای درې خو درې دي خو چې داس چلی دی نه منی سره تاسو سره لاس کې کوتک ته ما درې کوتک وای او هر کوتک سره چې ما درې کوتک وای نه زبوین چې درې دي او دا به درې وای بیا بغه بعد ورته چې دا یو دی نه لازم دا به نه کوتک وای درې بشمره لیکيږي او ما چې ما درې کوتک وای نه درې بدري انا غیر مقلد دوی چې دا سب نبی ورته ویلو چې خو دا ته علم ډیر در کړی دی خو رحم در کې بيخي نشته په ما بالکل رحم نه کوي غوړو چې غلطه مسله به نه بیا ما ته د پر رحم نشته دی بیا به حق بینو نه لہذا اوس تاسو په دې مسله باندې پوه شئ ان شاء الله چې کوم ځکه مباحث رالو دا وهابیانو د غیر مقلدینو د شیګانو او د چې کوم میرزایانو دلیل دي هغه چې کوم روایتونه ټولو کې شیګان دي او چې کله شیعه روی رالو بس خبره ختمه ده بیا ور سره ډیر زره ما چاو دا وی ټیک شو کنه ان شاء الله الله زموږ تاسو عقاید